د ملک په ډیفنس کې اوس یو دوه شیزونه صرف د ټوپک د وسلې نه علاوه نور شیزونه ضروری دي. یو خو معیشت ضروری دی، دویم چې کم دی هغه هیلث او فود، خوراک او صحت، ریلوے، پی آئی اے، سټیل مل، وابډا او زمون چې کم اف بی آر دی چې کم ټیکس غونډي، دا ټول ادارې په لاس کې روانې دي. په ارباو روپۍ دا سالانه بیلی. د هغه لیگ آف نیشن یو بجټ جوړ شوی دی، هغه کې 5% 10% کاپی پیسټ بس چینجز راځي. نو عموما د هغه پر راتلو کې زمونږ دغه یو کانسپټ کلیر وي چې دا به چترې راګوشې وي چې عالمان به د سرکاري سکول نه راوځي او هغه به باقاعده ټریني. زه وایم چې زما عالم آی ټي کې ایکسپرټ دی، زه وایم چې زما عالم چې کم دی هغه په بزنس کې په ماس کمیونیکیشن کې راشي، نو هغه به انډیپندنٹ ارنر یا به په چا ډیپندنٹ نه چې یاره مالا مقتدي چې دی نو 15,000 روپۍ راکړي نو زه به په 15,000 روپۍ باندې چې دی نو ګزاره کوم. د ایجوکیشن مد کې د دې لومبی اقدام بسې دا پولیټیکل پارټي مونږ په 2016 کې چې دی هغه رجسټر کړی دی چې دا حکومت کې د راتلو نه مخکې د عوام او د ملک د ټولو مسایلو پریکټیکل ریسرچ بیس حل د دې پارټۍ سره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زاهد خان صاحب خدمت کې حاضر دی. کتونکو د سیاسي حلو ځلو کې چې کوم امیدواران مخې ته راغلي دي نو 8 فروری پورې هغه په خپلو هلو ځلو کې مصروفه دي او دغه خپل سیاسي کمپینونه هغه وړاندې کوي او دغه کمپینونو مخې ته چې کوم دی نو هغه راځي. کتونکو موږ سره نننی مېلمه محمد سید موجود دی، کوم چې ان 22 ته ولاړ دی چې کوم دغه د پاکستان فریډم موومنټ دغه پارټۍ نه هغه دغه نمایندګۍ طور باندې مخې ته شوی. دغه نه پوښتنه کوو چې د دې را روان وخت کې چونکې دغه چې کوم ستاسو وضاحتي منشور دی چې دغه وضاحت سره دغه باندې خبر وکړلی شي، ستاسو دې تاسو څه وجه باندې رالی چونکې دغه سټپ تاسو واغست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد سید دی، زه د مردان اوسیدونکی یم اور خپل پی ایچ ډي سکالر یم اور ټیچنګ زما چې دی پروفیشن دی. اصل کې که تاسو وګورئ نو پارټیانې خو ډېرې زیاتې دي اور نوې نوې پارټیانې راځي، رجسټریشن کیږي، هر څه کیږي، خو زموږ چې کومه پارټي د پاکستان فریډم موومنټ دا نوې پارټي نه ده چې ګنې دا نن پرون جوړه شوې ده. مونږ ریسرچرز یو اور مونږ د پاکستان په مسایلو باندې د 1996 نه ریسرچ کوو اور که تاسو وګورئ دا ریسرچ مونږ د پاکستان په مختلف مسایلو کو، بیا د هغې مسایلو حل راوباسلی شو، بیا به د هغې مسایلو چې کوم حل دی هغه پریکټیکل مونږ په خپل لیول باندې اپلای کو، د هغې آوټسټینډنګ رزلټ راله، د خلکو په ژوندون کې یو مثبت تبدیلي هغې راوسته. دغه ریسرچ ته مونږ نوم ورکړی دی کوم چې د پاکستان او د پاکستان د ولس د ټولو مسایلو حل دی، پریکټیکل حل دی. دې ته مونږ وایو پاکستان پلان. دا پاکستان پلان مونږ په 2013 کې چې کله دا مونږ کمپلیټ کو نو دا مونږ د هغه وخت د ملک یو غټه سیاسي پارټي وه هغې ته مونږ آفر کو، هغې ډېر تعریف وکړو، ډېر لاس ماس وپړه کېدله ډېر، خو په سبا باندې هېڅ نه. مطلب یو پارټي ته حل مسایل، د مسایلو حل، هغه مسایل په څومره وخت کې کیږي، څنګه کیږي، رزلټ پیسه راوځي، او باوجود د دې هر څه نه هغې اوس تاسو خپله ویلی شئ چې هر سړي خپل خپل یو تھینکینګ وي که نه، د چا د قوم دپاره وي، د چا د ځان دپاره وي. نو اوس دا خو د هغې نه تپوس پکار دی. دغه شانتې مونږ په 2014 کې د یو بل پولیټیکل پارټي وه چې په لیفټ وینګ باندې وه او هغه هم ډېر زیات لکه نوجوان یې ډېر اټریکټ کولو، نو مونږ هغې ته د خلوص د زړه د خلوص نه هغه پلان چې کوم دی منصوبه چې دی هغه مونږ هغې ته آفر کړه. هغې هم ډېر تعریف وکړو اور انټرسټنګلی خبره دا ده چې هغې ته پلان کاپي شو خو 2-3 صفرونه پکې سیوا شو، لکه ریئلسټک چې کوم منصوبه ده هغې یو آیډیالوجیکل کړه او بس هغه چې دی نو او پریکټیکل په امپلیمنټیشن هم هغې ونه کړو. نو د 2014 نه بعد بیا مونږ سره 2 لارې وې چې یا خو مونږ دا څومره ریسرچ کړی د دې مسایلو حل هم راوباسلی دا پرېږدو او بس خپل ژوند کوو، اور یا یو بله لاره مونږ سره وه چې دیم نه کوي دیم نه کوي، حل مونږ سره دی نو په خپله انیشیټیو واخلو، په خپله باندې یو پهل وکړو او د بهترۍ دا کار مونږ په خپله وکړو. نو مونږ 2.5 کاله
د دنیا چې کوم ماډرن پولیټیکل پارټیان دي هغه موږ سټډي کړي، د هغې سسټمز موږ سټډي کړه په چاینا کې، په ټرکي کې، داسې نور مختلف ملکونو کې. اور موږ بیا یو نوې ماډرن پولیټیکل پارټي جوړه کړه. هغه ماډرن پولیټیکل پارټي فنډینګ د خپل ممبرز نه کوي، لکه 1000 روپیز موږ پر ایر هر ممبر فند کوي. داغه فند نه بیا زمونږ پارټي فند جوړیږي. نو زمونږ پولیټیکل پارټي پاکستان فریډم موومنټ ټیکټونه په پیسو نه خرڅوي. دا یو خبره. دویم، بهترین اهل کوالیفاید کس په میرټ باندې هغه ته ټیکټ ورکوي. نو زوم د دې پارټي یو کوالیفاید کس یم، خپل پی ایچ ډي سکالر یم، نو پارټي په ما باندې ټرسټ وکړو، ماته ټیکټ راکو. دا پولیټیکل پارټي مونږ په 2016 کې چې دی هغه رجسټر کړی دا. مونږ ته الیکشن کمیشن اف پاکستان د کجوري ونه ډیټ ټری چې کومه ته و انګلیش کې هغه مونږ ته راکړی دا. اور دا فرست ایور پولیټیکل پارټي دا چې کوم د الیکشن کمیشن اف پاکستان نم رجسټر دا او د اف بی آر فیډرل بورډ اف ریونیو نه هم رجسټر دا. لکه زمونږ ټول ایسټ چې څومره فنډینګ ارس دي هغه ویل ډیکلیئر دي. دریم امپورټنٹ پوینټ پدې کې دا دی چې دا حکومت کې د راتلو نه مخکې د عوام او د ملک د ټولو مسایلو پریکټیکل ریسرچ بیس حل د دې پارټۍ سره دی. مونږ دا نه وایو چې که سبا مونږ ته موقع میلاو شو نو مونږ به اته نه کاله نور ګورو چې یارګه اوس حل څه دی یا مسایل نور سیوا شي. پریکټیکل حل دی د ډے فرست نه، د ډومبې ورځې نه به مونږ په پاکستان پلان باندې امپلیمنټیشن چې دی نو هغه سټارټ کوو. محمد سید خان سنگ چې ستاسو خبرې دي نو دغه خو داسې پولیټیکل چې کوم هغه بوی راځي نو هغه شان بالکل نه ده. چونکې تاسو چې کوم دغه سیستم باندې خبرې کوئ یا تاسو چې کوم دغه سیستم متعلق کوم دغه سجیشنز ورکړو، دغه چې کوم د 2014 مقبول ترین پارټي وه یا موږ د دغه نه مخکې وګورو، چونکې تاسو دغه مقصد دی چې دغه پریکټیکل امپلیمنټ شي او په دغه باندې کار وکړلی شي. چونکې موجوده طور باندې حل طلب صرف دغه چې کوم تاسو سجیشنز یادوي نو دغه دي. محمد سید خان دغه باندې لږ غونته رڼا اچو چې دغه سجیشنز کې چې کوم سیستم کې ایجوکیشن مت شو یا چې کوم په دې کې نور چې کوم دغه کډمو تر مخه دغه خلک اوس مخې دي نو په دغه کې څه دي او د هغې حل څه لکه ایجوکیشن کې مونږ وګورو ایجوکیشن کې ستاسو څه سوچ دی؟ اصل کې که مونږ لږ غونته کې په هسټري باندې بیک ته لاړ شو نو د هغه ځای نه زمونږ مسله شروع شوې ده. هغه دا دی پرابلم دا دی اصل چې هغه ټول پاکستانیانو ته چې دی په هغې باندې ځان پویه کول غواړي چې هر پاکستاني که ماشوم دی که غټ دی که نارینه ده که زنانه ده چې هغه په دې بیسک په دې بنیادي مسله ځان پوه کړي نو بیا به هر څه ډېر کلیر شي. او هغه دا ده چې زمونږ د ملک ته فرنګي راغلی و، د بر صغیر ته فرنګي راغلی و. هغه فرنګي چې دلته راغی نو د هغه یو مقصد و چې د دې ځای خلک خپل غلامان کا او یو داسې نظام جوړ کا چې هغه خلک د هغې سیستم اندر د هغې لاندې محکوم او غلام مونږ جوړ کو. د فرنګي دغه نظام ته کم چې هغه جوړ کو نو هغه زمونږ ایوری سیګمنټ اف پلر چې کم زمونږ د ملک د ریاست چې څومره ادارې دي ټول هغه د فرنګي په نظام باندې. دغه نظام ته وایي په انګلیش کې کلونیل سیستم او په پښتو اردو کې دې ته وایي سامراجي استحصالي نظام. مونږ خو وایو استحصالي سامراجي نظام. اوس قائد اعظم بابا رحمت الله علیه څه چلو کو هغې او علامه محمد اقبال رحمت الله علیه هغې ملک جوړ کو. خو انفارچونیټلی زمونږ چې کوم لیډر و نو هغه ډېر زر وفات شو او قوم د حقیقي لیډر نه محرومه شو. رزلټ د هغې دا راغی چې کم د ازادۍ نه بعد دویم سټیپ و ملک مونږ حاصل کو، ملک مونږ واغستلو. دویم سټیپ په دې پسې دا و چې په دې آزاد ملک کې د غلامۍ دا استحصالي دا سامراجي نظام ختم کړی شي او د 21st سینچري نوی نظام چې دی هغه دلته کې امپلیمنټ شي. لکه تاسو وګورئ چاینا زمونږ نه وروستو ازاده شوې ده خو موزیتونګ څه چلو کو هغې خپل سیسټم اپګریډ کو. امریکا ولې مخکې ده؟ امریکا څه وخت کې د غوا او د میخو د غلا دپاره مشهوره وه خو هغې خپل 21st سینچري سره راتلونکي دور سره نوی نوی سیسټم د خپل عوام د سہولت د خدمت. آیا په پاکستان کې چې په سب کانټیننټ کې چې کم فرنګي دلته کې
د غلامي نظام امپلیمنٹ کو هغه نظام هغه په خپل برتانیا کې د خپل عوامو لپاره کړي نه، هغه خپل عوامو د خدمت د سہولت د ملک د ترقی او د خوشاله نظام دغه کړي. زمونږ المیه دا ده چې زمونږ چې څومره پولیټیکل پارټیان دي او پولیټیکل لیډرز دي چې کوم زمونږ سیاستدانان دي هغه په تحقیق باندې کار نه کوي، هغه ریسرچ نه کوي او هغه په دې بنیادی مسله چې کوم نظام دی زموږ سیستم دی په دې کار نه کوي. نو که په دې سیستم کې تاسو ګورئ د شپږ اویا کاله وشو مونږ کله یو سیاستدان راولو کله بل او مسایل ډیریږي کمیږي نه. نو که زما دا دعوه ده که په پاکستان کې تاسو امام کعبه راولې هغه صدر کې وزیر اعظم کې او تر دې پورې چې زمونږ د یونین کونسل چې کم ممبر ناظم دی هغه د امام کعبه راشي او په دې نظام کې کم چې انګريز جوړ کړي د ظلم د پاره دی، د استحصال د پاره دی، عوام نه د ډبو باسلو د پاره دی، د عوام او د ملک په وسایلو باندې قبضه کول او هغه وسایل یورپ ته ترانسفر کولو د پاره دی. نو چې داغه اقتدار ختم شي، داغه حکومت ختم شي، عوام به پاغه پسې بدرد وي. د دې نه بل لکه سولټ خبر نشو کوله. بیا سیول چې کوم اداري دي زمونږه چې پای کې ایجوکیشن دی، پاغه کې بیوروکراسي ده، پاغه کې بیا بجټ دی، بیا پاغه کې چې دی نو بجلی شو، بیا ریلوے، سټیل مل، پی آی ای، دا ټول ادارې کتا سو ګوره نو هغه شانته نه دي کم چې په نورو ملکونو کې اپګریډډ دي. نو دغه مین مسله دا ده چې مونږه یو نوې نظام جوړ کړی، هغه نظام ته مونږ وایو پاکستان پلان، اور پدې کې 14 چې کم دي هغه ریفارمز دي، بیسک په ادارو کې ریفارم سکول دي، نو هغه کې یو ایجوکیشن هم دی. محمد سید خان کا اقتدار کې راشي د ایجوکیشن مد کې د دې لومبه اقدام بسي د سکولونو مد کې مونږ ګورو دغه چې کم د سکول دغه سیستمز دی نو دغه چینج کول پکار دی. تعلیم مد کې د دې بس سوجي چونکه زه خپل ایجوکیشنست یم او ایجوکیشن سره مونږ ریلیټډ یو، مختلف بورډز کې آکسفورډ کیمبرج دا مونږ ټیچ کړو هم کته دنه فیلډ کې مونږ دنه لګیا یو پلیئرز یو لکه د ایجوکیشن د اصل کې کتا سو ګوره نو زمونږ ملک کې چې کم ایجوکیشن دی دا اک فرنګي کم چې زمونږ د ملک د عوام د خدمت یا د قوم جوړولو نه راغله بلکې یو غلامه والا ذهن جوړولو راغله. نو دا یو ټیمو هغه ته مونږ وایو لارډ توماس میکاله، تاسو به هم نوم اوریدلی، اکثر مولیان زمونږ علما وایي دا د لارډ میکاله نظام دی. نو اوورال نظام د لارډ میکاله نه دی، صرف تعلیمی نظام پدې کې د لارډ میکاله دی. اوس هغه نظام څه دی؟ تاسو په دنیا کې وګورئ د دنیا یو ملکم په غیر جبه کې په پردې جبه کې ترقی نه دا کړي. تاسو سپین ته وګورئ، جرمني ته وګورئ، اټلی ته وګورئ، جاپان ته وګورئ، بلکې د امریکای خپل انګلیش ته او د برتانی خپل انګلیش ته. انفورچونیټلی زمونږ په ملک کې او سوم زما چې کم ماشوم دی هغه ته په یو پردې جبه کې په انګریزي کې هغه ته تعلیم ورکړی کیږي او په دې بیا فخر لکه کاګه خو چې خوځي و یاره دا انګلیش و یوړي رخه انګلیش ولا ورزي. نو اصل کې زمونږ غلامی د دې ځای نه ابتدا کیږي. او جی نو ان شاء الله چې ان کیس نه جینا د یو ان او چې کم چارټر دی نو هغه مطابق دا دغه دی چې ماشوم ته په مورمنه جبه کې چې دی تعلیم ورکول کیږي. نو چونکه اوس دلته یو مسله دا ده چې زمونږ چونکه سلور صوبې دي او هغه کې بیا اردو دا، پښتو دا، بیا پنجابي دا، سندھی دا، نو د وفاق د علامت لپاره اردو به خدا چې هغه دغه شی او کمیونیکیشن پیوشي. خو کزویم کدا چونکه صوبایي خود مختاری راغلی او ایجوکیشن چې دی دا د صوبې دغه تراغلی د اختیار ته، نو زه وایم چې په مورنۍ ژبه کې شي چې پښتون ته په پښتو کې فزیکس، کیمستري، بایولوژي، دغه شانته سندھی ته په سندھی کې فزیکس، کیمستري، بایولوژي، او دا کمپټیټیو ایگزامز چې کوم دي دا. اوس که زه تاسو ته ان ډیپت خپل ایجوکیشن پالیسی وایم نو موږ به په سرکاري سکولونو کې به زمونږ د قوم د تربیت لپاره یو سیستم راولو. هغه سیستم کې بدای چې ماشوم به په سرکاري سکول کې قرآن، حدیث، ناظره چې څومره اسلامي چې کوم علوم دي هغه به په سکول کې د ماشوم ته دی به د مازیګر مدرسې ته منډې نه وي. دا سکول به سرکاري زمونږه مدرسه همي
ټیک شو. دویمه خبره د دې به رزلټ سره راځي زمونږ هر یو شهري به خپله جنازه کولی شي، جمع به ورکولی شي، نکاح ودونه دا هر سبب په اسلام شي. بل دا چې برایانې چې کوم اخلاقي برایانې زمونږ قوم کې ډېرې زیاتې راغلي دي، نو چې چونکې مذهب سره مونږ ټک شو، زمونږ مذهب زمونږ بهترین چې دی تربیت والا یو سیستم ورکوي، نو زمونږ ټول اخلاقي برایانې به ختم شي زمونږ د قوم نه، یو بهترین تربیت یافته قوم به جوړ شي. دویم دا تاسو ته ما وویل چې مونږ به فزیکس کیمستري بایولوجي دا مونږ ټول په مورنۍ ژبه کې اور سیکنډري بیا په اردو ژبه کې کدا شي، نو دا هم بهتره به نقصان به نه وي نسبت دا. خلک بیا وایي چې مونږ به بیا دنیا سره څنګه کمپټیشن کوو، نو بیا به ماشومانو د پاره د لینګویج چې دی خپل سبجیکټ وي. مطلب یو سړی وایي زه انګلیش ته کومه، نو آیلټس ټافل پریپریشن به فل. دغه شانته یو سړی وایي زه سپینش یا جاپانیز یا چاینیز د کومه یا عربیک لینګویج زده کومه، پښتو یا عربي یا کومه ژبه هم زده کوي، نو هغه به دلته کې د سرکاري سکول کې سرکاري کالج کې به دته د لینګویج باقاعده کلاسز اغستلی کېږي. خو ټریډیشنل به نه، دا به کمپلسري نه، دا به د ماشوم په ایبیلیټیز ان کیس زمونږ غریب سړی ولې د سکول نه تښتي، د انګلیش ته وجه تښتي، انګلیش د هغه پلار نه ورځي، مور له نه ورځي، دته یادول ګراني، نو بس هغه څه وکړي، بس تب وغورځي یا وتښتي بس د سکول نه، نو دې په وجه باندې ناخواندګي چې دی هغه ډېره زیاته ده. بل یو بل امپورټنټ شیز چې کوم دی هغه دا دی چې مونږ به د 8 اور د 10 جماعت نه بعد هر ماشوم ته سکل ورکو. څنګه چې ماډرن دنیا کې سکلفل ماشومان ټرین کیږي، دا سکل به دې ته هنر وایي. هنر دا سکل به د ماشوم په خپل خوښه باندې چې ماشوم کم فیلډ یا کمپیوټر خوښوي، کمپیوټر سره د هغه انټرسټ وي، نو د هغه به د کمپیوټر ټریننګ باقاعده پراپر کدی وایي چې یاره زه د ما ترکاڼي خوښه ده، نو ایډوانس چې کوم کارپنټر دغه دی سیکټر دی د هغې ایډوانس ټریننګ. یو ماشوم وایي چې زه خو پلار او په نیکه باندې کسبګر یم، زما خو دا سیلون او ویښته او دا شیزونه، نو هغه ته به په سکول کې دا ټریننګ ورکولی کېږي. چې کوم تاسو دغه خبرې کوئ، نو د مخکینی داسې سیاسي پارټۍ وي چې هغې به د دې یو قسم وضاحت کوو، چونکې دغه څیزونه بیا د امپلیمنټ کېدو نه پاتې شوي دي. څنګه چې تاسو په دغه باندې دغه خپله رهنمایي واچوله، نو دغه کې چونکې دنده تاسو دا کتلي دي او دغه هم سرچ کړي دي، دغه کې بیا سټډي کړې ده، نو دغه چونکې د دې وخت زما په حیث باندې د یو جرنلسټ په حیث باندې چې دا ضرورت دی. محمد سید خان د دې نه هټ کړه د ایجوکیشن مت کې څنګه تاسو خبرو کې د هنرمندۍ په دغه باندې ستاسو څه سوچ دی، څه رڼا پرې لرئ؟ اکه بیا هغه بین د بنیادي چې کوم مسله د هغه دا ده چې انګریز زمونږ 3 سیګمنټس جوړ کړي دي. یو زمونږ دا دینی چې کوم ګروپ دی چې هغه بس صرف قرآن حدیث ته دی. که تاسو وګورئ زمونږ چې څومره مدرسې دي مدارس دي، زه پرسنلی زما عالمان ډېر زیات خوښ دي او زه پرې ډېر خفه کېږم په دې باندې چې د دارالعلوم نه چې کم ماشوم راوځي، چې کم عالم زما فارغه شي، نو علم قرآن حدیث د هغه ای، خو د هغه مدرسې نه هغه ته د هغه د معاش چې دی نو د هغې څه غم نه وي شوی، نو چې دی راوځي نو دی اولنی چې د مسلې نو هغه صحیح بېروزګاري. او بیا زمونږ چې څومره زمونږ خپله ملګري عالمان دي مسایل مونږ ته وایي او مونږ یې ورسره ډسکس کوو او هغوی وایي که یاره داسې وشي نو ډېره به ښه. نو ما تاسو ته وویل چې عالمان به د سرکاري سکول نه راوځي او هغه به باقاعده ټریني، لکه علم به هغې د خپل آخرت ښه کولو دپاره د ثواب دپاره کوي، د دین د خدمت دپاره کوي، او چې کوم معاش دی نو هغه به په هنرمندۍ باندې کوي، لکه بزنس به کوي. بالکل زه وایم چې زما عالم آی ټي کې ایکسپرټ دی، زه وایم چې زما عالم چې کوم دی هغه په بزنس کې په ماس کمیونیکیشن کې راشي، نو هغه به انډیپینډنټ ارنر یا به په چا ډیپینډنټ نه چې یاره ماله مقتدي چې دی نو 15,000 روپۍ راکړې نو زه به په 15,000 روپۍ باندې چې دی نو ګزاره کوم. حالانکه قناعت زمونږ اسلام مونږ ته وایي چې قناعت په لږه باندې صبر کول، شکر ادا کول، هغه هم ټیک دی، خو اسلام مونږ ته دا هم وایي چې تاسو ترقي وکړئ. مضبوط مؤمن چې دی هغه د الله پاک خوښ دی، هغه مضبوط مؤمن په هره طریقه، هغه په هیلث باندې کېدی شي، په اکانومي کېدی شي، په نالج باندې کېدی شي که نه. نو مونږ وایو چې د عالمان هم زمونږ مضبوط شي.
محمد سید خان څنګه چې دغه د تجربې نه تاسو کومې خبرې وکړې او دغه چې کوم تاسو په دغه کې ریسرچز کړي دي نو دغه چونکې ډېر واضح خبره په دغه باندې رالي په دغه کې که موږ د بجلی مد کې دغه یو سیسټم وګورو چونکې د ډېر وخت نه په دې کې مختلف ټایمز ورکړل کېږي چې دا به لکه که موږ څو کاله وړاندې وګورو نو د هغې یو لیمټ ورکړی چې دې ټایم کې به دغه د لوډ شیډینګ کاته په پاکستان کې حل شي ستاسو څه نظر دی بجلی مد کې چونکې تاسو دغه باندې هم ریسرچ کړی وي په دغه باندې ستاسو سره که مونږ ریئلسټک زه تاسو ته ووایم چې مونږ د پاکستان په مسایلو باندې تقریبا 25 سال ریسرچ کړی دی نو ریلوے صرف دا وابډا نه ده صرف ګرانه بجلی نه ده زمونږ په ملک کې ریلوے پی آئی اے سټیل مل وابډا اور زمونږ چې کم اف بی آر دی چې کم ټیکس غونډی دا ټولې ادارې په لاس کې روانې دي په ارباو روپۍ دا سالانه بیلی ٹھیک شو د دې ادارو دا بوټو صاحب د الله پاک وبخي حالانکه هغه پر ګډ ویل باندې کړی و چې دا ټولې ادارې نېشنلایز کی لکه نېشنلایز پالیسی راولي خو هغه د نېشنلایزیشن پالیسی یو غټ نقصان دا وشو چې زمونږ چې کومه بیوروکراسي ده افسرشاهي چې کومه ده نو هر سړی ته تنګ دی لکه مطلب تنګ نه دی خو د هغې هغه رویه د دې نېشنلایزیشن پالیسي سره ډېره خرابه شوه د کار نه کولو هغې تنخواه لي او د کار کولو چې دی نو هغه رشوت دپاره زه دا نه وایم چې ټول داسې دي خو میجورټي سم هم پکې شته خو هغه سم چې دی نو هغه هم د دې ورانو د وجې چې دی نو سم کار نشي کولی نو مونږ چې دی که تاسو دا څلور دا ما کوم چې کاونټ کړلې دا ټول ادارې په ارباو روپۍ نقصان کې روانې دي ټیک شوه هغه نقصان پوره کولو دپاره حکومت ځي بار بار د آی ایم ایف نه قرض اخلي بیا د هغه قرض د پوره کولو دپاره په عوامو باندې لکه هغه قرض چې کوم قسط ادا کول دي د آی ایم ایف یا د نور ورلډ بینک نور نو هغه په عوام باندې انډایرکټ ټیکسیشن کوي لکه اف بی آر پکار ده چې د یو سړي انکم ډیر دی اساسې ډیره ده نو پکار ده چې په هغه ټیکس ولګوي هغه څه وکړي هغه په بجلی باندې هغه په تیلو باندې هغه په نور د خوراک سکاک په غوړو په چینو په دې شیزونو باندې چې دی په یوریا باندې په دې باندې ټیکسز ولګوي نو د هغې سره غربت ډیر شي مهنګایي راشي اوس زموږ څه حل دا دی چې دا ادارې ټولې نقصان کې روانې دي دا داسې ده لکه مونږ چې اوچې میخې وساتو او خوراک زمونږ نه کوي ځای زمونږ نه نیسي خو پی نه کوي بچي نشته خیال هم دی نو مونږ به دا ادارې چې کمې دي دا د دې نچکاري کوو خو نچکاري داسې نه چې د دې مونږ اونرشپ ختم کو دا به مونږ لیز آؤٹ کوو 5-10 سال دپاره اوس چې دا مونږ کله لیز آؤٹ کوو نو یو فیر آکشن به کېږي هر څه باقاعده فیر به دا نه چې پټ نه یا یو سړي له فیور ورکه نه چې کله دا مونږ د دې نچکاري وکړو نو دې سره به چې دی د پاکستان په خزانه کې انویسټمنټ وشي یو خدا د دې آؤټپوټ په دا راشي چې د دې ادارو چې کم په ارباو روپۍ نقصان دی به ختم شي مونږ به بار بار آی ایم ایف نه قرض نه اخلو دویم دا چې په پاکستان کې به دا ادارې ریلوے چې انویسټر راشي نو مونږ دلته په پاکستان کې بولې ټرین چې دی هغه چلولی شو ټیک شوه دغه شانتې په وابډا کې چې کله مونږ انویسټمنټ وشو دا لیسکو چې کوم ډیسکوس چې کوم دي دا پرایویټایز مینس چې اونرشپ ته حکومت ته خو چلی به پرایویټ اور بیا هغې سره بیا ریټینګ میټینګ هغه یو دومره چې هغه د پاکستان هغه غریب سړي ته یونټ ارزان شي دغه شانتې پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ډیمز جوړول دي نو چې کوم نقصان الریډي دا ادارې کوي هغې نقصان هغه ډب چې کوم غریب سړي له ورځي په انډایرکټ ټیکسیشن کې ابه ختم شي دویم به څه چلو شي مونږ به بار بار آی ایم ایف ته قرض لنځو اور فائنلی د دې ادارو به اپګریډیشن وشي نو دا به عوام ته بیسټ سروسز ورکړي لکه ریلوے به چې دی سفر به ښه شي دغه شانتې د پی آئی اے د نشکارې سره به سفر چې دی هغه ښه شي نو دا زمونږ او دا یو په ټوله دنیا کې دا کیږي صرف پاکستان کې نه هر ځای کې کم ځای کې چې اداره لاس کې روانه ده ته نشي کولی ټول قوم په هغې سفر کیږي نو ښه دا ده چې ته دا یو 100 کالو دپاره 10 کالو دپاره لیز آؤٹ کا نو هغه برډن چې کوم د دې نقصان دی د هغې نه به قوم امان میلاو شي محمد سید خان دغه خبرو سره سره که موږ د قومي بجټ د دوباره منصوبه بندۍ متعلق تاسو نه پوښتنه وکړو
چې داسې زمونږ ملک کې چې کم زه به یو سرفیس دغه وکم چونکې زه ماهر معاشیات نه یم خو چې څومره سمهاو مونږ جوړ کړی دی پلان هغې مطابق دا دي چې کوم ایکسپرټ دي د هغې اوپینین دا دی چې په پاکستان کې د یو ان او نه مخکې یو لیګ آف نیشن و د هغه لیګ آف نیشن یو بجټ جوړ شوی دی او هغې کې 5% 10% کاپي پیسټ بس چینجز راځي لکه یو کال کاپي شو بل کال بیا بجټ راغی بیا هغه بجټ کاپي شو نو تاسو ګورئ ایجوکیشن زمونږ ډیر کم بجټ دی بلکې داسې ده لکه اوخله چې ته زیره په خوله کې ورکې او ایجوکیشن چې کم دی هغه د نوي کول د فیوچر چې دی هغه زمونږ د ملا اډوکی دی نو زمونږ د ملا اډوکی کمزوری دی ایجوکیشن ستاله چې دی جابس کریټ کوي هغه تاله غربت هم ختموي هغه تاله بیماری هم ختموي هغه تاله په ملک کې چې دی امان هم راولي لکه یو سہولت ورکوي خو زمونږ بجټ مونږ به د پاکستان بجټ ری رایټ کوو دا په خپله لیکو چې څومره ایکچوال ریکوایرمنټ دی د هغې مطابق محمد سید د ایجوکیشن مد کې چې څومره ژورې خبرې تاسو وکړئ چونکې ایجوکیشن د سیسټم کې که موږ دغه ته په نظر وګورو نو د ملا د تیر حیثیت لري په دغه باندې چونکې څنګه تاسو دغه خبره وکړه نو دغه یو ایجوکیټر چې کوم هغه په هغې باندې پوهېږي چونکې تاسو په دغه کې سټډي کړې ده د صحت حوالې سره ستاسو څه موقف دی صحت کې که د اقتدار کې راشي صحت کې به بیا تاسو څه مخکې پرمختګ کوئ صحت چونکې کرنټلی ګوره ډیفینس د ملک په ډیفینس کې اوس یو دوه شیزونه صرف د ټوپک د وسلې نه علاوه نور شیزونه ضروري دي یو خو معیشت ضروري دی دویم چې کم دی هغه هیلث او فوډ خوراک او صحت نو تاسو د صحت باره کې دغه وکړه نو مونږ پاکستان فریډم موومنټ چې دی هغه د صحت دپاره موبایل هیلث یونټ جوړ کړي دي دا په پاکستان کې فرست ټایم مونږ لانچ کړي دي او دا په انټیریر سند او په پنجاب کې خاص طور د سیلاب چې کم متاثره علاقې دي په هغې کې مونږ دا ډېر بیسټ سروسز ورکو نو هغه موبایل هیلث یونټ کې داسې چې مونږ سره یو غټ ګاډی لکه غټ ټریکټر یا داسې تاسو ویلی شئ که نه غټ ګاډي چې کمي پای کې دننه ډاکټري پای کې دننه نرسي پای کې دننه لیبارټري ده الټراساونډ دا او یو په هغې کې دننه لیبارټري دا ګاډی راشي د ډاکټر سره د خپل سامان د هاسپټل سره او د کلي په منځ کې ودرېږي دواړه طرفونه د دې کولاویږي چې دواړه طرفونه د دې کولاو شي نو سیټونه میټونه ارینج یا خوا دی خوا او یو اعلان وکړي څنګه چې دلته زمونږ په جوماتونو کې کیږي که نه اعلان وشي چې موبایل هیلث یونټ راغلی دی اسپتال ستاسو کلي ته راغلی دی چې کم بیماران دي هغه راشي چې موږ ستاسو ټریټمنټ وکړو نو د دې فایده دا ده بلکې زمونږ د دې موبایل هیلث یونټ چې کم ریزلټس دي هغې په دغه علاقو کې چې کومو کې موږ دا اپریټ کړي دي هلته کې تقریبا بیماری ختمه کړې ده دا د یو ان او رپورټس وایي چې دا آوټسټینډنګ ریزلټس دي په پاکستان کې د دې موبایل هیلث یونټ چې دی سره په دغه علاقو کې بیماری ختمه شوه نو تاسو وګورئ د دې فایده سره راځي د دې فایده دا راځي که ان کیس یو ډایبیټک پیشنټ دی پری ډایبیټک دی نو هغه ډایبیټک چې دی لکه پوره کنفرم نه دی خو روان دی بیماری طرف ته دی د ځان نه خبر نه دی خو که چېرته دا موبایل هیلث یونټ کې هغه د بلډ ګلوکوز لیول او د پوره هسټري چیک شي نو فایده د تدا وشي چې دی پریز شروع کی اور زه ډېر په افسوس سره ویم چې پاکستان کې تقریبا هر څلورم پنځم کس چې دی هغه د شوګر بیماری طرف ته روان دی نو مونږ بجای چې بیمارانو له علاج وکړو مونږ موبایل هیلث یونټ یوټیلایز کوو چې د بلډ پریشر او چې څومره کرونیک او اکیوټ ډیزیز یې په وخت باندې علاج وشي او په مین هسپتالونو باندې رش کم شي کم ځای کې چې دا موبایل هیلث یونټ اپریټ کیږي نو هلته کې دا مریض د هغه په علاقه کې اپریټ شي او د مین چې ډسټرک هسپتال د هغې ته نه ځي نو هلته کې په ډسټرک هسپتالونو چې رش کم شي نو هلته کې مغې کوالټي اف هیلث سروسز بیا ډاکټران ورکوي محمد سید خان د صحت حوالې سره چې کوم تاسو دغه خپل منشور و هغه تاسو مخې ته که اګریکلچر حوالې سره ستاسو څه موقف دی اګریکلچر خو چونکې ډېر زیات ډېر وسیع یو شعبه ده په دې کې چې دی نو د یو ملک چې کوم پاکستان چې دی چونکې اګریکلچر بیس اکانومي ده خو انفارچونیټلی مونږ دا دغه کړی که تاسو وګورئ نو د سره چې کوم فرټیلایزر دي د هغې 3 ټایپس دي که نه لکه
نیچرل فرټیلایزر شو، کیمیکل فرټیلایزر شو، بایو فرټیلایزر. نو موږ پاکستان کې بایو فرټیلایزر چې دی هغه لانچ کوو، چونکې د هغه د ماحول سره هم چې دی هغه ډېر پوزیټیو اثرات دي، د هغې څه نیګیټیو اثرات نه دي. دویم دا چې مونږه جی ایم او ټایپس چې کوم دي، جی ایم او ټایپس یعنی جینیټیکلی موډیفاید پلانټس، دا به مونږ راولو. که تاسو وګورئ زمونږ خلک د ملاوټي شوده چې ورته وایي یا ملک یا پی چې ورته وایي که نه، د هغې ښکار دي او مال نیوټریشن خوراک ورته ټیک نه ملاویږي. نو مونږ په هر ډسټرکټ کې، په هر یونین کونسل کې ډیری فارم، پولټری فارم، مشروم کلچرینګ، بایوفلاک چې کوم د فش فارمینګ یو نوې طریقه راغلی ده، ریبټ فارمز داسې. نو دا به مونږ راولو، خو دا به داسې نه وي چې مونږ یو کس له 2 او 3 چرګې ورکړه او ته ساته. نو دا به مونږ باقاعده په ساینسي طریقه باندې کوو. لکه یو د سرکار د طرف نه به یو ډیری فارم چلیږي، په هغه ډیری فارم کې مونږ به د چاینیز او د نور چې څومره کنټریز چې هغې ډیولپمنټ کړی په جی ایم اوز کې، لکه کرنټلی چاینا چې کوم دی، نو د چاینا یو سوپر کلونډ کاوز دي، هغه 18,000 لیټره پی د کال کوي. نو موږ به دا قسم چې بریډس چې کوم دی پاکستان ته راوړو او بیا به دلته کې پاکستان کې د هغې د پیدایش چې دی سسټمز ورکو. نو دغه شانتې به موږ ته پی، که تاسو وګورئ زه صرف دا چې کوم ډیری فارمز چې کوم زمونږ دي، نو دې ډیری فارمز کې به فرش ملک چې دی زمونږ خلکو ته اویلیبل شي ډېر په کم قیمت باندې. دغه شانتې دې ډیری فارم سره به نیکسټ سیګمنټ چې کوم دی هغه زمونږ دی د ځناورانو د نشنما دپاره چې هغه د غوښې دپاره شي. نو دا غوښه به سرکاري ریټ باندې، لکه تاسو ګورئ کیمیکلو والا خرابې ملاوټي غوښې، نو موږ به د دې فارمز نه کوالټي آف میټ چې دی هغه پرووایډ کوو. هغه میټ کې به فیټس نه، هغه میټ کې به اډوکې سرمندا نه، بلکې دا اډوکې به کنسرن انډسټري ته ځي. دغه شانتې سرمن سکن چې کم دی، اب سکن لیدر تhin رنګ ورته وایي چې هغه چمړې کارخانې دي هغې ته به ځي. او دغه شانتې د دې فیټ چې کم دی دا به د صابون په کارخانو باندې مونږ چې دی هغه یوټیلایز کوو. نو دا یو چین د انټر کنیکټډ نیټورک دی. نو د دې ډیری فارم چې کم انکم دی دا به د ګټې دپاره نه وي چې یاره مونږ د خلکو نه د خوراک په مد کې ګټې وکړو. دا دې دپاره دی چې مونږ عوام ته روزګار ورکو او د خوراک اعلی معیاري خوراک ورته ورکو، په کم قیمت کې ورته هغه پرووایډ کړو. نو انشاءالله چې کله مونږ ته عوامو یو موقع راکړه نو دا به د ډے فسټ نه چې دی هغه مونږ سټارټ اخلو. محمد سید خان زمونږ انټرویو کې چې څومره خبرې وشوې نو هغه چونکې تاسو دغه پریکټیکل په هغې باندې تاسو پای تکمیل ته رسېدلي یې، هغې کې تاسو ریسرچز کړي. لکه که موږ د یو سیاسي شخصیت وګورو نو عموما د هغه په راتلو کې زمونږ دغه یو کانسپټ کلیر وي چې دا به چترۍ راګو شوی دی. نو داسې چې کوم دغه پوینټس تاسو مخې ته کړه دې شاته بیا پریکټیکل په هغې باندې ریسرچز وي او دغه څیزونه د هغې شاته موجود وي. اصل کې مسله دا ده، مین مسله دا ده چې زمونږ پولیټیشنز چې کوم دی نو هغه ریسرچ نه کوي. ما تاسو ته وویل اوس وجه څه ده، اصل کې پولیټکس چې دی نو هغه د طاقت، د پیسې او د شهرت او د قوت په دغه چلیږي. دلته کې څه ساينس بیس، ریسرچ بیس یا سلوشن بیس چې دی هغه نشته. خو اوس نن سبا سوشل میډیا دومره ایډوانس شوی ده، خلکو کې کم از کم شعور راغی، خلکو کې آګاهي راغله. نو زه وایم چې پبلک کله تاسو له یو سیاستدان راځي او ووټ غواړي نو صرف په نارو باندې مه دوکه کیږي. تاسو کوېسچن کوئ چې یاره په پاکستان 51 ارب روپۍ قرضه ده، زما ماشوم په پاکستان کې تقریباً 12-14 هزار ماشومان روزانه پیدا کیږي، زمونږ ډیث ریټ 700 دی، پاپولیشن گروث زمونږ ډیر زیات دی. خو بدقسمتۍ زمونږ نوجوان نسل دی، آبادی د یو ملک یو ډیر پاوري. خو مسله دا ده چې زمونږ نوجوان د بیروزګارۍ، د غربت، د جرایمو چې دی هغه ښکار دی، د مهنګایۍ ښکار دی. زمونږ هر ماشوم چې پیدا کیږي هغه 2.5-3 لکه چې دی د IMF قرضدار دی. نو آیا تاسو تپوسو کې د خپل سیاستدان نه کم ته چې تاسو ووټ ورکوئ، کم از کم دومره تپوس تاسو کوئ چې زمونږ د قرض د ادایګۍ دپاره تاسو سره څه منشور دی، څومره ریسرچ هم کړی دی، د هغې ریزلټ څه راغلی، څه تاسو سره منصوبه بندي ده، که سبا ان کیس تاسو راشئ نو تاسو به څه کوئ. دا بیسک کوېسچن دی. او
په دې کوېسچن باندې تاسو یو کینډیډیټ سلیکټ کوئ نو ان شاء الله چې فرق به ډیر زیات واضح وي. ډېره مهرباني. جګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د خان خبرې واورېدې، نوجوان دی د الیکشن دغه دنګل ته راغلی دی او دغه خپل چې کوم د دې منشور نو هغه تاسو ته وړاندې شو. کتونکو دغه د سیاسي هلو ځلو سره چونکې دغه پروګرامات موږ مخکې هم تاسو سره کوو، تر هغه دمه زاهد خان له ورکې اجازت د الله په امان.